که په کوم ضلع کې کوم افسر غیر قانوني کار وکړو دا سره زما د الله په مخ کې وعده ده چې یا به زه به دې کرسۍ ناستم یا به افسران ناستي چې کوم ځای غیر قانوني ونه کټ شوه دا مې د الله د مخې د الله نه غټه خبره نشته دا مې ایمان دی چې یا به زه په وزارت ناستم یا به هغه افسر کور ته لېږم په کور کې به ناستي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت وکړو ستا منت غواړو. زه په سټارټ کې یو خبره کوم چې الحمدلله زه مسلمان یم او د مسلمان شان دا دی چې دی به دروغ نه وایي، دی به ایمانداري، دی به دیانتداري. نن سبا تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې یو پروپاګاندا روانه ده، یو بهتر څه پروپاګاندا روانه ده زما خلاف ته، د پی ټی آی خلاف ته. ځکه د پی ټی آی هوتا ته پته ده ټول اوري نوجوانانو ټول دا غړ غړ خلک خلاف ته، ځکه چې دا د غریبانو پارټي ده، دا د عام سړي پارټي ده. خو دا د تواده مینه سره او واده سره کوم چې کله زما څلورمه میاشت ده ما په ځنګلو کې د یو مارکینګ اجازت نه دی ورکړی. کم چې پراته دي دا لرګي دا د 2022 د 2023 دي. کم ویډیوګانې تاسو ګورئ دا پکې څه د بهر ملک دي. نو دا زموږ خلاف پروپاګاندا ده. زما ایمان دا ده چې انشاءالله تعالی ما په 9 کال کې غیر قانوني کار نه دی کړی او نور نه به اوس وکړم. ځکه که ما کړی غیر قانوني کار، ما کرپشن کړی، ما به 9 کال په حکومت کې پاتې شوم، بیا تاسو ته پته 9 مهینه څومره تکلیفونه سختۍ برداشت کړي. نن که په ما کې کرپشن وی، په ما کې دولمبري وی، ما غیر قانوني کار کړی، زه به نن د خان وفادار کلاړي نه وم، زه به تللی وم. خو چې څنګه د خان وفادار کلاړي یم دا په دې یم چې زه ایماندار یم، زه دیانتدار یم. د الحمدلله د الله په فضل سره په ما کې دومره څه شته نو، زه یو عاجزه بنده یم، خو دا د الله فضل دی. ځکه په ما باندې خان اعتماد کړی دی د ټول ملکن ریژن، او زما کور دی سوات، زما بدن دی زما سوات. زما الله راته ګواه کوم چې زما د سوات یو نقصان کېږي لکه زما بدن ته چې نقصان کېږي، زما وجود ته چې نقصان کېږي، دا زموږ په جمع د سوات دی. او دا پروپاګاندا پسې مزه زه تاسو سوال کوم، منت ته کوم، دا پروپاګاندا ده ډېر دستي ده. تاسو ته پته ولګي چې کم کم ملکونو ویډیوګانې دي او دا تصویرونه د کم کم وخت دي. او که زما د وختو کوم ځای راشه زما دروازې هر چاته کولاو دي، زما ډیره کولاو ده، زما دفتر کولاو دی. زه دوی ته ریکویسټ کوم، زه خپل موبایل نمبر ورکوم، د افسرانو نمبر ورکوم پاس په دې باندې ماته تاسو ته کمپلین کوئ، زه به اکشن الم. که په کوم ضلع کې کوم افسر غیر قانوني کار وکړو دا سره زما د الله په مخ کې وعده ده چې یا به زه به دې کرسۍ ناستم یا به افسران ناستي او به بالکل سسپینډ کور ته به ځي. د هغې وجه دا ده 5 کسان دي یا 4 کسان دي په دیر کې ما کور ته ولېږل، 2 مې سسپینډ کړل افسران. 3 ټرایلې الحمدلله د ننه پورې ما ونیوې، 3 ټرایلې چا نیولې هم نه دي. کم زه به تاسو سره ویډیو شیر کړم. د هغې وجه دا ده په کوستان کې 18 کسانو زما سره ریکارډ پروت دی، 18 کسانو ولګېدل، جوړ شو رنګ یو هغه 5.5 लाख روپۍ. او کم لرګی چې د ځنګل کې زوړ پروت هغه راوړو او هغه ټنډر شو په 460 روپۍ. دا ریکارډ پروت دی. زه خبر شو ما ټنډر کینسل کو او هغه کسان پیسې مو واپس شوې. اما په سکم 200 روپۍ پوټ د هغه ځای نه راوړو، نو په کروڑه روپۍ مې پیدا حکومت ته ورسوله. دا مې د الله د مخې ستاسو سره وعده ده چې کوم ځای غیر قانوني ونه کټ شوه دا مې د الله د مخې د الله نه غټه خبره نشته. دا مې ایمان دی چې یا به زه په وزارت ناستم یا به هغه افسر کور ته لېږم په کور کې به ناستي. انشاءالله زه د عوامو په طاقت راغلی یم، د الله په فضل سره زه د چا نه یېرېږم نو نه د چا نه یم. زه د عوامو سوچ به کوم، د خپل وطن سوچ به کوم، د خپلې صوبې سوچ به کوم. عوامو ته اپیل کوم، ریکویسټ ورته کوم چې اول خبره تصدیق ته رسوئ، د هغې نه بعد فیصله کوئ. ځکه چې موږ اسلام درس راکوي چې د چا په خبرو، د چا په ویډیوګانو باندې، د چا په پوسټرو باندې، چا په دې باندې یقین مه کوئ. تاسو وګورئ، ځان تحقیق ته ورسوئ، ځان پوه کړئ، د هغې نه بعد بیا فیصله کوئ، د هغې نه ډیسیژن کوئ. بېشکه چې څه کوئ ستاسو اختیار دی. خو که پروپاګانډۍ دروغي بلیمي نو دا ما په خیال چې دا یو ډېره زیاته ناکاره خبره ده. دا په اسلام کې ډېر غټ ګناه دی، بې اندازې ګناه دی. زه ستاسو شکریه ادا کوم، ډېره مننه.